الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما ډېر عزتمندو پرون چې کوم درس مو کړو هغه په دې موضوع باندې وو چې د زړه په کوم اعمالو باندې سختيږي او په کوم اعمالو باندې نرميږي او ان شاء الله د کوم درس مو کوو د کوم بیان چې مو کوو دا په دې تمه باندې کوو چې الله تعالی به دا په خپل دربار کې قبلای ان شاء الله او دویمه تمه مو دا چې په دې باندې مو زده کړه وکړو بیا په دې باندې عمل وکړو او دا ان شاء الله کوم بیانونه چې مو کوو الله په توفیق سره او دا الله په فضل سره دې کې به مو د پاره ډیر لوی سبق وي ان شاء الله کله وارد شي چې یو انسان په یوې خبره باندې عمل وکي او مغه خبره باندې الله تعالی جنت ته بوزي ځکه چې الله تعالی خو جنت مو د پاره جوړ کړی دا الحمدلله بل چا د پاره خو نه جوړ کړی اعدت للمتقین دا جنت چې کوم دا پرهیزګارو خلکو د پاره الله جوړ کړی دا څوک چې ګناهونو نه پرهیز کوي او بعض وخت ډیر معمولی عمل الله تعالی په خپل دربار کې قبول کی د کوم کسان چې لری ناس یو لغون د سرګان شو چې لکه مخته شو نو کوم یو معمولی عمل الله تعالی په خپل دربار کې قبول کی نو بیا الله تعالی چې دا هغه سړی ته به جنت ورکی لکه د ډیر حدیثونه مو کتلې دي الحمدلله چې یو کسب وی په لیاره کې به یو ازغه پروت وی ازغه روچت کړي دا هغه باندې الله ته جنت ور کړي دا یو کس دا چې یو سپیل یاره کې کتلې دا هغه اوبونه تګي دا هغه سپیته یو کس اوبو ور کړی دي الله په هغه باندې بخلې دا نو معمولی اعمال به وی الله تعالی به بخنه وکي د ما عزتمندو دا نن چې کومه درس تا کوم بیان دا دې ته خمو توجه شو دا په دې باندې دا چې د مو ټولو نه غټ دشمن چې دا هغه شیطان دا او دویم نمبر کې د مو دشمن چې دا هغه د مو خپل نفس دا کچره الله د نکی الله د دسیونه کی خو کچری یو کس جهنم تسینو پاندې بنیاد باندې بچی چې دی به د شیطان خبره منلې او دی به د خپل نفس خبره منلې او چا چې د شیطان خبره نوی منلې د نفس خبره نوی منلې نو هغه خلکو د پاره الله تعالی بیا جنت جوړ کړي دا نو د شیطان سره اصل کې مقابله کول دي د سینات شیطان نمو بدان پټو شیطان ته به مخدره څو مقابله به ور سره کو همدسي دا نفس چې دا د سره به مقابله کو نو چې کله مقابله دي سره وشي بیا به دا ان شاء الله شکست خوري او ته شکست خوري نو دغه انسان به بیا کامیابی او دي ته مجاهدا مې مجاهدا لفظ مو استعمالو کنا سره ته مجاهدا کو دا ډیره لویه مجاهدا ده مجاهدا مطلب دا ته jihad کول او په دې کې کوم نن خبره ده دا د جهاد خبره ده د شیطان خلاف او د خپل د نفس خلاف دی په خلاف به خبره کوو او دې لپاره به ځان تیارو ان شاء الله چې د شیطان مقابله وکړو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پرون شاید درس کې ما دا خبره وکړه چې هغه نه به شیطان درېدو عمر فاروق صاحب څه په کومي غلې باندې بتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل او فرمایلو چې ته کومي غلې باندې تیرېږي هغه غلې نه شیطان تختی منډه کوي ځکه چې هغه په خپل نفس باندې काबू کړو هغه د نفس خبره نه منله د نفس خواهشاتو تابعداري هغه نه کوله نو ځکه ونه شیطان درېدو او شیطان ور نه منډي ولې د ما عزتمندو شیطان چې دا
د دې ټول عمر دا کوشش تا چې د انسان څنګه ز گمراه کم، د انسان څنګه ز جهنم ته بوزم. دا ویلې د سی وشولو، دا ځکه د سی وشولو چې الله تعالی شیطان ته ویلو چې حضرت آدم علی السلام ته سجدا وکړه ابلیس ته، نو ملائکه سجدا وکړه او ابلیس ونه کړه. سوره بقره کې رسی ابا واستكبر، دی انکار وکړلو او تکبر وکړلو. او بیا بل ځکه رسی چې دا د خټونه الله پیدا کړی دا وزد ور نه پیدا کړم، نو زه څنګه دي ته سجدا وکم؟ نو تکبر وکړو، انکار وکړلو. نو الله پاک دې مردود کړلو د شیطان، لعنتی کړلو. وکانه من الکافرین، او شو دا د کافرانو نه. بیا څه وشولو؟ بیا دی شیطان د ابلیس الله په حضور کې دا درخواست وکړلو سماتا یوم یبعثون، هغه وی ریځ پورې مهلت راکا چې د دنیا قائم وي قیامت پورې ماته ژوند راکا. او دویم دا چې ماته طاقت راکا د دې خبرې چې زه د خلکو پر رګونو کې ورناوزم، رګونو کې بالکل د شیطان د مور رګونو کې ګرځي نه. نو الله تو فرمایلو چې تا ته ما درکړې د مهلت، تا ته مژوندم درکو، اندومره طاقت مم درکړو. او بیا دی شیطان دا خبره وکړه قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. دی شیطان ویلو چې الله تا ز لری کړم، مردود کړم، گمراه شولم، نو زب د تا بندگانو ته په صراط مستقیم کې کینم. ارزه کې به ما تلیار نیولې وي. کله تا بندا جمعات ته رسی زبې جمعات نه منې کوم، کله تا بندا دعوت او تبلیغ کار کوي زباغه ته زړه کې وسوسه چوم دا کار بور باندې نه کوم. کله تا بندا مدرسې ته چی مدرسې نه به بندوم، کله تا بندا صدقه ور کوي صدقې نه به بندوم، کله تا بندا روزه ستي روزي کې ورته وسوسه ور چوم، که روزه دغه په خلی دا موږ باندې کوي درویغ به یې دوکا به کوي دا به کوي. او کله تا بندا jihad ته چی jihad نه به زمانه کوم، او کله تا بندا قران یې قران نه به زمانه کوم. ځکه چې الله تعالی دومره طاقت ور کړو او مهلت مرته ور کړو. او بیا الله تعالی دی شیطان باره کې قران کې فرمایي، مت فرمایي الله ته ځان بیدار اوسو، دای تاسو لوی دشمن ده. الله تعالی یو ځکه فرمایي کنا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. د شیطان صدا دای تاسو ښکارا دشمن ده، بس نه د پټ ده، ښکارا ده علل اعلان ده د تاسو دشمن ده، د اعلان کوي چې زه د انسان دشمن یم. خدامو بیا دومره بیوقوف یو د انسانان څخه بیا هم د شیطان خبره منو. هغه چیږي وایي چې زه تاسو دشمن یم او مو ورته د هغه شیطان خبره منو. دا څومره لوی بیوقوفی ده. نو بیا الله تعالی په قران کې متفرمایي چې اے انسانانو دغه شیطان صدا دا به څنګه کار کوي؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم، دا به تاسو ته مخ کی طرف نه رچی، ومن خلفهم او رستو طرف نه برچی، وان ایمانهم او خی طرف نه برچی، وان شمائلهم او غچ طرف نه برچی. سوره اعراف کې 18 نمبر آیات ته. نو د شیطان هم په یو ځکه نه پرېګدي، مخ نه رچی، فرد نه، ورستو طرف نه رچی، خي طرف نه او غس طرف نه رچی. او دشمنم ده چې غیموي چې تا دښمن يم. الله فرمایي چې دینه ځان وستا کني جهنم ته بلار شي بیا. او دشمن د سي عجيبه دشمن ده څ کورونو ته خو خضر نه وځي، څ دا نه دا راګونو تمر نه وځي، دا د سي دشمن ده. او بیا دغه شیطان څه په قران کې الله فرمایي قال شیطان ویلیو فبعزتک لاغوینهم اجمعین. یا الله د تا په عزت مده قسم وی ته زبر انسانان چې دا ټول به گمراه کوم. دغه شیطان قسم خوړلې ده په الله باندې، دا الله په عزت قسم خوړلې ده، الله په زور قسم خوړلې ده. ته زبر شیطان دا انسانان دا به گمراه کوم. نبی الله ته په جواب کې څه فرمایي؟ اوس د الله خبره وره، الله مو د پاره خبره کړی دا صدا انسانان چې دي چې ان عبادي ليس لك عليهم سلطان
بشکا د ما اصلي بندگان بچوي اصلي بندگان اصلي او کوټا کې فرق ده یو د الله اصلي بندا ده څنګه دیندار ده پرهیزګار ده ګناهونو نه ځان بچ کوي نیکیان کوي او د نیکی هر یو کار کوي هغه باره کې الله فرمایي صدما هغه نیک بندا دما هغه مخلص بندا لیس لک علیہم سلطان تاب پاغه باندې زور نه رسیږي کته هر څوره زوروري هغه باندې به تا زور نه رسیږي الا من اتبعك من الغاوین مگر هغه انسانان هغه بندگان څنګه د تا خبره مانی نو هغه باندې به زور رسیږي خدما اصل بندگان سړي هغه باندې تا خپل خبره نشي منلای او بیا الله تعالی فرمایي په قران پاک کې اوس ګوره دا ډیره سخت خبره الله کوي شیطان د پارم سخت ده او هغه خلکو د پارم سخت ده څوک ته د شیطان خبره مانی الله فرمایي قال فالحق والحق اقول الله ویلی ودا خبره زه صحیح خبره کوم حق خبره کوم هغه حق خبره کومه دا غدا ده لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين اے شیطانا زبتانا او دیتا هغه سړیونه انسانانو ته تا خبره مانی زب جهنم ورنه ډکم جهنم الله فرمایي ما جوړ کړی دا نو دا الله خبرې دي دا د قران پاک خبرې دي دا د الله کلام دا دا د انسان خبرې نه دي ته چوک د شیطان خبره مانی الله پاک فرمایي لأملأن زب خامخا ډکوم جهنم من کتا او دیتا هغه کسانه څوک د تا خبره مانی او بیا څه کله د قیامت ورځ راشي نو قیامت پورې هم الله تعالی څنګه قیامت پورې خو به عمل نه کیږي نه انسان ته مهلت ملويږي خو الله پاک انسان ته دوره خبره کوي لکه څنګه یو طالب علم دا هغه په امتحان کې فیل شي نو دی طالب علم ته ورسته استاد یې ستاسو ماویلی نه وته فزول ما ګرځا ته ماویلی نه وته دا فزول ملګرو سره مگر ځته به فعل شي ګوره را فعل شولې نو الله په قیامت پورې دې څه خبره کوي وامتاز اليوم ايها المجرمون اے مجرمان یو طرف ته شو مجرمان څوک دي تاسو د شیطان خبره منلې ده الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان آیات تاسو نه ما وعده نه وخستی اے د ادم اولاد ته شیطان خبره ونه منو تاسو نو وعده نه وخستی شیطان خبره ونه منو انه لکم عدو مبین دا خو د تاسو ښکارا دشمن ده نو تاسو د شیطان خبره ویلی ومنله نو اوس خو هیڅ نه کیږي اوس خو تاسو د پاره جهنم ده بس او بیا د ما عزتمندو بیا الله تعالی نور مزید کومه خبره کوي په قران پاک کې الله پاک فرمایي چې د شیطان انسان دوکه کوي څنګه یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اے مومنانو اے مسلمانانو د شیطان خبره ممنو د شیطان قدمونو پسې قدم ما خلا ومن يتبع خطوات الشیطان شوک څه د شیطان خبره مانی فانه یامر بالفحشاء والمنکر بشکه د شیطان به تا ته خبره ونه کی دا به تا ته د فحش خبره کوي او د ګناه خبره به تا کوي تا ته بهایي خبره کوي د شیطان ټولو نه اول گزار شي دا هغه په حیا باندې دا ان شیطان کوشش دا چې زه د انسان دا بهایا کوم دا بشرم کوم څکلا آدم علی السلام ته الله پاک حکم وکړلو چې د جنت کې اوسېګا خود افلانې ونی ته بنځد کېږي نه نو څکلا بیا آدم علی السلام هغه ونی ته ورنږدې شو شیطان ورته ویلو ورنږدې شولو نو بیا آدم علی السلام سره الله څه وکړلو څه چل وشولو قران کې الله فرمایي چې د هغه شرم زيونه بربند شولو نو د شیطان صدا د اول گزار د تا په حیا باندې کوي چې د انسان به حیا شي نو بس بیا انسان هر یو کار کوي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو نه حیا وته نو بس بیا څه کوي ځکه چې یو سړی به شرم شي نو هغه خو بیا نه په نصیحت ته نه په غصې ده نه په وهلو ده او نه په پیغور ده پیس نه راغی بیا نو د شیطان اول عمله دا په دی باندې دا چې انسان فحش کی بے حیا کی بد اخلاقی کی دویم دا چې د سړی ګناګار کی نو الله فرمایي چې دی خبره ما مانو
او بیا دویمه الله پاک څه فرمایي الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء شیطان تاسو دې خبرې نه ډروي چې غریبان بشو ته الله په لیاره کې پیسې ویلې لګای غریب بشي دا شیطان ډرول کوي او د شیطان ډیر عجیبه منصوباوي اول سړی به حیا کی دویم سړی شوم کی کنجوس کی نو اول انسان تپزړه کې په دا خبر اور واچي چې د الله په لیاره کې پیسې ملګوا غریب بشي خو دې مقابله کې کله د واده خبره راشي د ترو د تربور مقابله خبره راشي بیا شیطان ورته سي خډيره خرچا وکا خډيره داسي وکا او خډيره ټیکاله پخاکه قرضا ورته وکا خو ټیکاله خډيره پخاکه او خرچا په دی و دوه کچ د ترو تربور د کنه مقابله کې پښتو وطن د شیطان خبره ده دې کې در باندې خې پیسې لګئی خو چې الله لپاره راشي بیا ته مکه وا غریب بشي او بیا څه کله وسی و نه رسیږي د شیطان لکه مثلا یو کستا هغه وایي چې زه سبا یو 10,000 روپۍ د الله په لیاره کې ورکوم نو د شیطان ټولو نه اول ورته دا وایي چې نن ورکای نو سبا یې ورکا کنه سبا یې ورکا ګوره واوري جرویسار کی بیا څه کله جرویسار کی بیا ته شیطان وایي چې 10,000 ورکای خو 15,000 ورکا ځکه ته 15,000 قبول شي ډیری دي نو ګویا دي کې رانیم کو داځي به څه کله د ورکولو ټیم شي بیا نورې منسوبې ورته جوړی کی نو دې طریقې سره د شیطان د انسان دوکه کوي نو دا خو شیطان متاسو ته وخیالو بلکې الله وخیالو متاسو د شیطان څوک تا دویم نمبر کې د مو غړ دشمن چې دا هغه د خپل نفس تا دا نفس تا او په قران کې دا نفس چې دا په درې کیفیت سره رغله ده دا نفس عام طور باندې نفس ته مو عام اصطلاح کې ضمیر یا یو ضمیر لکه څو غلط کارو کې ته ضمیر نه ملامت والی ته ضمیر یره ز ضمیر ملامت کوم ځکه ما راځي کولو نفس باندې کې یو عادت ان النفس لاماره بالسوء بشکه یو نفس هغه دا چې هغه ته نفس اماره یې شي او هغه انسان ته حکم کوي چې ګناه کوا او دویم نفس اللوامه ده نفس اللوامه هغه نفس ته کله انسان نه ګناه کیږي یا ګناه وشي به ملامتای څخه کار دونه کړو دام خ نفس ته احساس وشي خود دریم نمبر نفس هغه ده چې هغه نفس مطمئن نه ده چې هغه کله د نیکی کارو کې خ کارو کې به زړه مطمئن وي زړه خوشحال وي بیا نو هغه نفس اماره ده دا ټول نه بد نفس ده چې د ګناهونو حکم تا کوي او بیا الله تعالی په قران کې فرمایي چې باز خلق د سیدی چې هغه خپل نفس چې دا د خپل ضمیر دین خدای جوړ کړی دا الہی ورنه جوړ کړی دا څنګه الہی جوړ کړی دا الله فرمایي افرایت من اتخذ الهه هواه آیا تاسو هغه سره کتل دا چې هغه خپل نفس چې کوم خواهش دا هغه نه خدای جوړ کړی دا د څنګه کې دی شي دا د څه کېدل شي لکه مثلا سبای اذان وشو لنډ شپې دي اذان کې الله فرمایي متحکم کوي اذان جمعه طرف نه سره شو منځتا او دا دې خوب راغلی دا نو دا اوس نفس تا دا زړه ته یای چې ما ته جمعه کې ویلې مونږ کې حقوق کې مونږ وکا بیا پکې قزام شي کزای مونږ بو کې بدا سستی راشي دا سستی څوک راولي دا نفس راولي او بیا هم دارنګي دس ډېرې نیکیانی دي چې هغه نیکی کوي دا نفس ته ته رکاوټ جوړيږي یره ګرمي ده یره ساړه ده یره بیمار یم یره روزام ده یره دکان م بنديږي یره د بچی م کور کې بیل دي دا خزم کور کې بیل ده دا مختلفي بهانه دا جوړيږي بیا د نفس او د شیطان دا دواړه دا شریک پیدا کارونه کوي رمضان شریف په باره کې په حدیث کې راځي چې په دغه میاشت کې شیطانان وټړل شي په زنجیرونو کې نو په دې کې خو دروغ نه دي کنه ځکه چې د پیغمبر خبره ده نو به خلک ویلي غلط کارونه کوي دروغ یای خلک دوکا کوي خلک د سې روزادار شته چې هغه منځم نه کوي د سې روزادار شته چې هغه حرام هم خوري پروژې کې د سې روزادار شته چې پروژې کې شراب هم سکي ورېځې به روزایش په به شراب سکي زنا وکي غانې بجانې بواوي زیاړې وکي دا څوک کوي دا نفس کوي نو نفس خو آزاد د نفس خوار چې سره خپل ده
نو دا هغه نفس ته صدا مو جهنم ته فټ کړي. نو د نفس خبره منل دا خپل ځان جهنم او تبعی ته فټ کول دي. او بیا فرمایي چې په 2 قدمو کې جنت ته نوتل شي. اول قدم په دې نفس کې کېږي، اول ابخا په دې نفس کې کېږي چې تا خبره نه منم. دویم قدم به ته جنت کې کېږي. خو د نفس خبره دونه منله. او بیا د ما عزتمندو الله تعالی په قران کې فرمایي چې ټول نه لوی جهاد امداده چې نفس خبره ونه مانی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. او هغه څوک چې الله نه وډر شو، د الله د حاضرین نه وډر شو او خپل نفس منې کو، د نفس خواهشاتو نه ځان منې کو. نفس خو ډېر ناکاره خواهشات دي، کله وره به جایز خواهش وي، هیڅ ګناه نه وي هغه کې، خو تا به ټینشن کې خامخا راولي. ځکه چې د فلاني سړي بنگلا ډېره اوچته ده او ما بنگلا خو نشته، راشه قرضا وکا، راشه قرضا وکا. نو قرضا کول څه حرام خبره خو نه ده کنه، خو تا به پریشان کی. قرضا خو څه معمولی خبره نه ده کنه. صرف د فلاني سړي ضد د پاره اوس بنگلا جوړوا، فلاني سړي سره ښه گاډي دا او ما سره بیکاره گاډي دا، راشه قرضا وکا، گاډي ځان ته خروغ واخلا. نو ټینشن جوړ شو کنه. گاډي د پاره ته قرضا کوي، کور د پاره قرضا کوي، نو دا گزارا خو کیږي غنه بغیرم گزارا کیږي. دا ټول د نفس خواهشات دي او نفس خواهشات پورا کیږي نه سنن یو پورا کی سبب بل رسی، سبب بیا بل پورا کی بیا بل رسی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دنیا څخه کوم هرستا دا نه پورا کیږي که یو سړی سره د احد د غره برابر سونا راشي او مال راشي دی به یې کوي بل ممدونه نور وای. دا حکومت د نن سوا د موده مشران په عدالتونو چکرې لګي، دا څه وجه ده؟ پیسو نه خوشوديږي، دوی پیسې ورسره دومره یې ځایږي نه ورسره، خو بیا هم غلي کوي. دا ویلې دا نفس نه مجبور دي، دا د دنیا لالچ نه مجبور دي. نو د ما عزتمندو دې نفس سره جهاد کول دي او دې شیطان سره جهاد کول دي، دا اصل جهاد ده. بیا الله پاک فرمایي په قران کې سدی ته به شکست څنګه ورکای، دا به تختوی څنګه دینه به ځان څنګه بچ کای. طریقام الله خیلی دا، حکمو دا طریقه زده کړله. الله فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. او کوم خلقو چې د مو په لاره کې jihad وکړلو، د الله په لاره کې jihad وکړلو، مجاهدای وکړلا، لنهدینهم سبلنا، زبور ته لاره آسان کوم. ته اراده وکا، الله فرمایي برکت بور کې زو اچو. موږ تبلیغ ملګری ته چوک نقد وخت نه لګي، بیا په اراده باندې مجبورای. هغه کی وجه څه ده؟ امدا وجه چې اراده وکي الله بور کې برکت واچي. نو نیکی کولو د پاره اراده وکا، برکت بور کې الله اچي. نو الله پاک دی آیات کې و فرمایلو چې ته ځان راو به سم مجاهدی ته لنهدینهم سبلنا، زبدر تلیاری آسان کوم، زبدر آسانی پیدا کوم. او بیا فرمایي چې زده نیکانو خلقو ملګری څوک ته نیکی کوي، یعنی شیطان نه ځان وستا. او بیا قران کې الله فرمایي وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اغه پوری د الله عبادت کوا څو پر عزت ته مرګ نه وی راغله، مرګ وخت پوری د الله عبادت کوا، ځکه چې د شیطان د ډیر ذلیل شی ده، د شیطان سره نه پریګدي. د سینات یو ځای کې ته د شیطان او د نفس خبره مانی، مغه وخت کې مرګ راشي، مرګ څه پته لګي. مرګ خو منټ سکند کې راتلی شي، دا اوس مو ژوندیو کې د شي سبب نو ژوندۍ کې د شي منټ سکند بعد مو نو ژوندۍ، نو د مرګ هیڅ پته نه لګي. نو الله فرمایي چې هر وخت د الله بندگی کوا، تر دې مرګ وخت پورې د الله خبره مانه، نو شیطان نه به ته بچوي. او بیا قران کې الله فرمایي واذكر اسم ربك وتبتل الیه تبتیلا. الله فرمایي چې الله یې دوا وتبتل الیه تبتیلا. دا ګور ډېر خاص الفاظ دي د سوره مزمل کې دغه آیات تا وتبتل الیه تبتیلا. هر چا نه ځان ربیل کا او ما تراشه. الله فرمایي هر چا نه ځان ربیل کا ما تراشه. مطلب دا چې د دنیا خواهشات د پریک دوا، د هر یو شی پریک دوا، د لګ و خو ما تر کوا. نو دا رمضان میاشته مبارک میاشته پکاره سې دې کې مو الله د پاره ټیم ورکو، وخت ورکو چې الله مون راضي شي. او بیا الله فرمایي
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. الله فرمایي صدقه نفس دا دې د پاره چې ته هر یو عمل کوي څنګه ښه عمل وي نو الله فرمایي چې ما سره به ته بدلا عمومي ته به اجر ملاو شي بیا. او بیا د ما عزتمندو د نفس کبو کولو د پاره تاسو ته یو مثال درکم. یو مثال شته په قران کې ډېر مثالونه دي، قران پاک کې یې بشمار مثالونه دي، خو یو ژوندې مثال ته هر چا ته معلوم ده، مشومان ته معلوم ده، زنانو ته معلوم ده، مشرانو ته معلوم ده. ځکه هغه مثال ما راخسته ده. حضرت یوسف علی السلام داغه واقعیا ټولو ته معلومه ده. د نوجوان ده بلکې الګ ته نوجوان ده، یو ته پیغمبري نه ملاو او په ملو کې خرج ولو په کویانو کې واچول شو او دومره سختینه بعد هغه ته د بادشاہ کور ملاو شو. بادشاہ ځان څخه په کور کې وساتلو او د نوجوان ده او د بادشاہ خزه چې دا ډیره خیستا ده او د بادشاہ خزه ته ته یو کار نه یي نو پاګه کې هډارم نه وي بیا ځکه چې چوک به نصیب یا نو دی بادشاہ خزه یوسف علی السلام ته ویلو چې ورا ودته التي هو في بيتها عن نفسه. دی بادشاہ خزه دی یوسف علی السلام ته ویلو چې دا ما ولا نفس تو واخلا ما نه फायदा واخلا ما استعمال کا وغلقت الابواب او دا دروازې ټولې بند کړلې وقالت هيت لك او یوسف علی السلام ته आवाज وکړ تراشه ماته دروازې بندي د بادشاہ خيستا خزه ده هیڅ ډار پکې نشته ده. نو یوسف علی السلام ته څه په جواب کې یوسف علی السلام سواره ته څه یې ورته دیږي کې اصل کې مت سبق دیږي کې یوسف علی السلام ته یې قال معاذ الله قال معاذ الله لکه مو یې اعوذ بالله ز الله پورې پناه غواړم زدا تا کې کوم شیطان رنه وتلې دا زدا دي شیطان نه الله پورې پناه غواړم زدا کرنا کوم ز الله نه ډارېږم زه کوم رب پیدا کړم هغه رب نه زه ډارېږم هغه رب زدي کار نه منې کړم نو دسه به مو کو مو باندې خو شیطان پاس نه سور دا مو پرګونو کې شیطان رانه وتلې دا نو بیا چې دومره شیطان سره مقابله مضبوط شي دومره مو ایمان ورته مضبوط شي نو بیا الله ملګرتیا کوي کنه بیا الله پاک ملګرتیا کوي. نو دې د وجنا په دې کې یو بل سبق متفیدا ملاوش ولا څه کلم پویګو څه دا غلط کار دا د شیطان او د نفس خواهش ته پکاره چې موي ته معاذ الله ز الله نه پناه غواړم یا الله دی عمل نه ما بچ کې پکاره فورا موږ دعا وایو یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا ټولې دعاګانې الله تعالی په قران کې مخېلې دي په حدیثو کې مخېلې دي. دې زری سمو به شیطان نه ځان بچ کو الله تعالی دې مو شیطانونو نه بچ کی. او بیا د ما عزت مندو یو څو حدیثونه تاسو په خدمت کې ز بیانوم تقریبا 4-5 احادیث دي او دا حدیثونه چې دي دا صحیح حدیثونه دي بخاری او مسلم کې راغلي دي. په دې حدیثونو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متوا طریقہ خیلی دا بقاعده ستب شیطان سره څنګه مقابله کوي ځکه چې دې مقابله د پاره به ځان تیارای تب ټریننګ کوي ورته لکه څنګه یو کس آرمی ته چی یا پولیس ته چی نو هغه ول خو ټریننګ کوي کنه د ټوپک ټریننګ کوي پاریډ کوي وغیرہ دا ټول ټریننګونه وکي نو هغه نه بعد فیلډ ته راوځي بیا نو شیطان سره مقابله ته ځان تیاروي نو هغه تیاری د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو خبري خایي که هغه خبره باندې مو عمل وکړلو نو دغه شیطان مو تر نږدې نشي بیا. ټول نه اول حدیث دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تا چې ان الله تعالی قال سبشک الله تعالی فرمایي ګوره د احادیث کوم دي د دین قسمونه دي یو ته یی حدیث قدسی حدیث قدسی هغه دا چې هغه الله خبروي لکه دې حدیث کې الله فرمایي خبره د پیغمبر دا خو فرمایي الله او یو دا حدیث مرفوع هغه خبره چې هغه پیغمبر علی السلام فرمایي او بیا اند نور قسمونه دي
مقطوع دا مجهول دا وغیرہ. خو دې کې الله په خپل خبره کوي حدیث قدسی دا چې من عاد لي وليا وقد اذنته بالحرب. شاسه د ما دوست سره دشمنی وکړه. الله فرمایي شاسه د ما دوست سره دشمنی وکړه نو هغه سره د ما اعلان جنگ دا. نو د الله دوست څوک دا؟ الله دوست موته کنه د فلانه ولی الله دا. ولی الله د الله دوست د الله ملګری پیغمبران دي صحابه کرام دي نیکان خلق دي چاته الله ته وخت ور کړی دا د ټول ولی الله دي اولیاء دي دا. نو چاته د ما دوست سره دشمنی وکړه الله فرمایي چې دی ما سره جګړه وکړه. دا ایوا خبره شو. او دویمه خبره الله تعالی په دې حدیث کې فرمایي وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت. الله فرمایي چې ما ته کنيشته کېدل غواړو چې تاسو ما ته نږدې شو نو تاسو فرضي اعمال خامخا کو. په فرضي اعمال باندې تاسو ما ته ځان نږدې کو نو ته الله ته ور نږدې شي نو شیطان نه بچ شي نفس نه بچ شي. فرضي اعمال څه شي دي؟ منځ دا روزه دا زکات حج دا د قران یل دي قران باندې عمل کول دي حرام نه خوړل دي. دا ټول فرضي اعمال دي چې کوم شي نه الله مومن کړي هغه نه کول او چې کوم شي نه الله مت حکم کړی دا هغه کول او د الله پیغمبر دا فرضي اعمال. نو فرضي اعمال کوا الله فرمایي چې ما ته بر نږدې شي. او بیا فرمایي الله تعالی په دې حدیث کې وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. د ما بندا نوافل ذریعہ سره چې د ما قرب حاصلوي نو ما د قرب د پاره د ما د نزدېکت د پاره د نفلونه کوي 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 حتی احبه ترغه پوری ته ما دې سره محبت پیدا شي. الله پاک محبت پیدا شي. خود سي په یو نیم نفل سره نه صرف پروژه کې نه ته روزه کې متجذبه راشي او به ټول عمر شپې خو بیا ولیو به نه نفلونه کوو نه صدقې کوو نه نفلي عبادت کوو. هر وخت دوام ضروری ده. دوام همیشه ده پاره پکاره ته جمعات ته مو یو 15 منټه مخکې راشو زو 2 رکعاته مونږ وکړو نفلونه. پکار دې چې مو سبای کور نه وځو خامخه مو او داس خو کوو بیا او داس خو کور نه څوک نه وځي. مسلمان سره څنګه بیا او داس کور نه وځي دا کېدل شي. او نن سبا خو او داس د پاره نه خلام بي خوار څوک هر سبای هر سره لامبي نو څو ولام په پکاره چې 2 رکعاته مونږ وکړو الله د پاره. اومدارنګي ډېرې موقع د سیمته ملويږي د نوافلو ډېرې موقع ملويږي د نفلي صدقو. نو الله فرمایي چې کله ته نوافل کوي نو زب تاسو سره محبت شروع کوم. نو چې الله محبت شروع کړي نو بل د چا محبت بیا متفکر ده. نو شیطان نو دا سره په خپل بد شي. او بیا څلورمه خبره څه کوي الله فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. کله چې انسان سره محبت شروع کوم دا خبره واره څومره خولي خبره ده. کله چې انسان سره محبت شروع کوم نو زه د دې انسان غوګونه جوړ شم. زه د دې انسان غوګونه جوړ شم چې کومې غوګونه باندې اوریدل کوي. او بیا فرمایي وبصره الذي يبصر به. او زه د دې سترګې جوړ شم د کوم سترګو باندې صدا لیدل کوي. ويده التي يبطش بها. او زه د دې لسونه جوړ شم چې کوم لسونه باندې نیول کوي. ورجله التي يمشي بها. او زه د دې پخې جوړ شم چې کوم په خو باندې مزل کوي. نو د دې مطلب څه ده؟ الله فرمایي زه د انسان غوګونه جوړ شم زه د انسان سترګې جوړ شم زه د انسان خې او لاس جوړ شم. مطلب دا ده چې زه د انسان سترګې د غوګونه د لاسونه او د ژبه دا به شیطان نه په حفاظت کې کوم. دا په خپل قبضه کې زره واخلم. زبدی ته د جهاد او د مجاهدین لیاره ورته آسان کوم. نو دینه زیاته خوش قسمتی بل خبره شته صدا غوګونه دي دا بیا غانه بجانه نه ووري. دا شبه دا دی باندې بیا درویغ نشي اله غلطی خبره بنه کیږي. او دا بخي ولا سونه دي دا بیا دین په لیاره کې استعماليږي. او بیا څه فرمایي الله مخکې اندي حدیث کې وان سالني اعطيته. او کچيري دای به معنا سوال کوي نو زه به ورکوم ورته د دې هر دعا به زه قبلوم بیا. او څلور بل خبره ده ولا ان استعاني لا ويزنه.
او چې کله دې منه مدد غواړي نو زه ورته پناه ورکوم شیطان نه، زه به شیطان نه پناه ورکوم کله ما نه مدد غواړي. نو مو یو کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. په دې کې اصل کې الله نه مدد غوښتل چې یا الله زه شیطان رټلی شي نه پناه غواړم تا پورې تر ته پناه راکې شیطان نه. نو شیطان نه پناه څنګه ملويږي؟ الله مو د طریقہ وخیل، دوی طریقې وخیل. یو دا چې فرضي عمل خامخا کوا، دویم دا چې نفلی عمل کثرت سره او همیشه کوا، نفلونه کوا او نفلی عمل ډیر زیات تا، نفلی عمل خو ډیر زیات تا چا وس کې چکومي مغاده کوي. دا یو حدیث شو. او بیا دویم حدیث د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت تا، دا هم بخاری شریف کې راغلی دا فرمایي، دا هم حدیث قدسی دا چې الله فرمایي اذا تقرب العبد الی شبرا، کله چې دا انسان د بندا ماته یو ولیش را نږدې شي، یو ولیش دې تولیش دی، نو تقربت الیه ذراع، نو زور ته یو لاس ور نږدې شم. دا الله فرمایي دومره لوی رب دا، دومره لوی ذات ته، خو الله فرمایي ماته یو ولیش راشه زه به تاسو یو لاس در نږدې شم. دا څوره لوی خبره ده. او بیا څه فرمایي و اذا تقرب الی ذراعا، کله چې د انسان ماته یو لاس ور نږدې شي تقربت منه باعا، نو زه به ورته دوه لاس ور نږدې شم. او بیا دریمه خبره څه فرمایي و اذا اتانی یمشي، کله چې د ماته پیدل مزل شروع کړي، لکه عام طور باندې مو مزل کوو، کله چې د ما طرف ته په مزل باندې روان وي اتیته هر ولتن زبورته په منډه ورشم. د سوره مهربان بادشاہ دا خو مو مهنت خو کو لکنا چې لک الله ته ځان ور نږدې کو، نو الله به مو په خپل غیږ کې راواخلي. الله تعالی به مو د سي رهنمایي شروع کی ته شیطان مو ته نږدې را نشي، بالکل دا نفس مو باندې حمله ومنه کی. او بیا د ما عزتمندو دریم حدیث تا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت تا، دا هم بخاری شریف کې راغلی دا، فرمایي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، دو نعمتونه د سې دي چې هغه نعمتونو باره کې اکثر خلک په نقصان کې پراته دي. دي نعمتونه خو انسان پیژندلی نه دي چې دا نعمت تا، او دغه انسان مغه نعمت د وجنه په نقصان کې پروت تا. هغه څه شي دي؟ الصحه والفراغ، یو صحت او یو فراغت. صحت هم د الله لوی نعمت تا، خدغه د صحت قدر دی خلق و نه کړلو. صحت کې کوم کار کېدل شي د دین کار، هغه په بیماری کې کېدل شي نشي کېدل. دې د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل ځای کې چې بیماری نه مخ کې د صحت دا ځان لپاره غنیمت وګڼه، کني بیمار شي به نشي کولای. تاسو به تجربه کړی وي کوم نوجوانان ته حج ته لاړ شي هغه څنګه حج کوي، او کوم مشران کمزوري خلک ته حج ته لاړ شي هغه څنګه حج کوي. هغه ته افسوس رچی مشران ته ارمان ته بزونی کې راغله. هم د هر یو عمل صرف دا عمل نه، هر یو عمل نوجوان د شپې تهجد کومه طریقې سره کولای شي طاقت سره، نو کمزور بوډا سره خو په هغه طریقې سره نشي کولای. نوجوان د اسلام خدمت کوم کولای شي، او صحتمند سره د اسلام خدمت کوم کولای شي، دومره خو بیمار او کمزور سره نشي کولای. نو الله فرمایي چې دا متاسو ته درکړې د نعمت خو هم دې د وجنه به تاسو په نقصان کې پریوازو. دویم والفراغ او فراغت، یو سړی فارغ د کاری نشته، نه نو کاریشته، نه ډیوټی شته، او نه بل څه کار، فارغ پروت تا. او پلارو ته په دوبۍ کې پیسې ګټي، یا پلار لوی افسر دغه ته پیسې ګټي، او د کور کې پروت تا، بس تش موبایل ګوري او تش خوبونه کوي. نو دا فراغت دا نعمت ته الله، دغه چې انسان آرام سره پروت وي، خو هم دې نعمت د وجنه الله فرمایي ته په نقصان کې پریوځي. ځکه چې په دی وخت ته د دین خدمت ونه کړلو، دین خدمت د ونه کو، د قران خدمت ته ونه کړلو، د خلکو خدمت ته ونه کړلو، بتش موبایل ته ناشتي روغ شپه او روغ اورېز موبایل ګوري، یا چې ته کرکټ کوا، یا فوټبال کوا، یا موټر سایکل چلوا، او یا فزول غانې واورا، یا چکر لګوا، سیلونه لګوا. نو دا فراغت اندی ده پاره ده؟ نه فراغت خو دې ده پاره ده چې فارغ شوي الله راضي کا، الله ده پاره ده وخت ورکا. اکثر مو بچي سره په کورونو کې پامدي خبره جنجال ده. چې تاسو فارغ شو نو هیڅ کار نه وینو، ذکر کوا، ذکر باندې خو ستړي کیږي نه سړی کنه.
سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله استغفر الله سړی د ذکر کوي دا وخت قیمتي شي ور باندې. او بیا د ما عزتمندو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے روایت تا او دا هم امام بخاری راوړی دا چې ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يقوم من الليل حتى شفت ترى قدماه. پیغمبر علیہ السلام بشپې ویلاړو په نفلونو باندې تراغه پورې چې د پخې به ډډې شولې د پخې به ډډې شولې. حضرت عائشہ فرمایي دا بیبي دا کنه دا ګوري د خپې به ډډې شولې. فقلت له نو ما ورته ویلو چې لما تصنع هذا یا رسول الله، اے دا الله پیغمبر دا ته څه کوي دا څه کوي دا روغ شپه ویلاړی او د پخې د ډډې شولې. نو پیغمبر علیہ السلام ورته بیا ورته ته اشاره ته بیا فرمایي مزید وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. تو خلا بخله ته خو ګناهونه شتانه دي بالکل، ته خو الله د جنتونو سردار جوړ کړي نو ته دومره ځان ویلې ستړي کوي چې د روغ شپه د نفلونو او کو د خې د ډډې شولې. نو ور رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړي قال افلا احب ان اكون عبدا شکورا. ایا زه د الله شکر ادا نه کوم چې دا ما ته الله سره کړی دي زه به د الله شکر نه ادا کوم. نو شکر خو پرېګ دا وات مخ شکرم نه ادا کوم مخ هغه فرضی منظم نه کوم. او دا پیغمبر دا نبی مهربان دا چې دا دوره لوی ټوله شپه عبادت کوي ټوله شپه عبادت کوي. او مت شپې راویښ شو کله ور انسان دا راویښ شي نو لاړ شو باتروم ته او د اسماته او غړا بیا څم چې دومره یو انسان پاتې کی باتروم ته لاړ شي خو په کار دا او دسته وکي دوباره کته نفلونه دمو کی ور سره دې لپاره دې طرف ته مو سوچم نشته را بالکل سوچې مون نشته. جمعه ته براشو مثلا سنتو کو ټایم شتا دا بیا په غپ شپ لګیا شو ذکر ویل نه کو یا مزید نفلونه وکړو دا ټول دا وخت منځه کیږي لګیا دا. او ما ته ویل ته په دې ذکر باندې خدا ذکر نه ذکر د الله ذکر د دې ډېر اهمیت تا. دا خو سړی مزدوری کېم کولای شي دکانداری کېم کولای شي کور کېم کولای شي پالماس کېم کولای شي په دې او د ضرورت مرته نشته دا خو هر وخت کیږي دا خو په کای هر وخت سړی وکی. او بیا پنځم نمبر حدیث ته وځه اخره حدیث ته چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت تا امام مسلم او بخاری دا راوړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حجبت النار بالشهوات. دا ګور ډیر سخت حدیث تا دی باندې خو تاسو توجه کو زنانو په خدمت کې عرض دا. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دا جهنم چې دا په د نفس خواهشات باندې را پټتا. دا نفس خواهشات دي کنه شهوات په دې کې دا جهنم را پټتا. مطلب یې څه دا مطلب دا چې څوک په دنیا کې د زړه خبره مانی دا الله خبره نه مانی دا به جهنم ته ځي. د زړه خبره منل او د الله خبره نه منل د پیغمبر خبره نه منل د نفس خواهش پوره کول نو جهنم دا په خواهشاتو کې را پټتا. دا ټول خواهشات او جهنم نه چپ چپیر دي. او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وحجبت الجنه بالمکاره. او جنت چې دا په تکلیفونو او مشکلاتو کې را پټتا. یعنی جنت په مشکل ملويږي جنت د پاره و مجاهده کوي جنت د پاره و کور پرېګړي جنت د پاره و بچی پرېګړي جنت د پاره و کاروبار پرېګړي جنت د پاره و خو پرېګړي جنت د پاره و تند به دا برداشت کوي لوګه به برداشت کوي وینه به ور کوي جنت د پاره وخت به ور کوي جنت د پاره ځان بستړي کوي جنت د پاره نو بیا به جنت ملويږي. د چې په اسانه جنت نه ملويږي. صحابه کرام باندې څه تیر شوی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څه تیر شوی دي بشماره تکلیفونه او هر قسم تکلیفونه اور باندې تیر شوی دي. نو د ما عزتمندو د جهنم چې دا په شهواتو کې راټول په خوشالیانو کې که دنیا کې د خوشحالي وکړه هر یو د زړه ارمان د پورا کړلو بیا جهنم ته تیار شه. پیغمبر اسلام فرمایي دنیا خو د ارمانونو ځای نه د ارمانونو پورا کولو ځای نه د ارمان پورا کولو ځای جنت ته ان شاء الله. دا ټول ارمانونه به ان شاء الله په جنت کې بیا پورا کیږي. نو جنت ګټلو د پاره په دنیا کې به تکلیف برداشت کړي تکلیف په ځان ته رہے
نو هغه نه بعد بیا جنت ګټل شي. الله تعالی د پدی خبرو باندې اول ماته او بیا متاسو ټولو ته عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین. دعا وکړه. آمین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین. یا الله تعالی موږ شیطان وسوسو نه بچ کې، یا الله د شیطان قبضې نه مو بچ کې، یا الله د شیطان حملو نه مو بچ کې، یا الله تعالی د نفس خواهشات نه مو بچ کې. یا الله تعالی موږ ته توفیق راکې سمود شیطان او د نفس خواهشاتو مقابله وکړو. یا الله تعالی تمونه هغه کار واخلې چې تور باندې خوشاليږي، او یا الله تمونه هغه کار ما خلې چې تور باندې خفقېږي. یا الله تعالی په دې جمع کې د څومره څه کسان رغلي دي، یا الله تعالی درتللې قبول کې. دین علاوه د درس په نورو ځایونو کې خلق واوري، یا الله تعالی دا غوي د اوریدل په خپل دربار کې قبول کې، د مهنت په خپل دربار کې قبول کې. یا الله تعالی د چا ته روزي دي د خپل دربار کې قبول کې. یا الله تعالی په دې رمضان میاشت کې موږ ته توفیق راکړي چې تا ډېر د تا رضا لپاره عمل وکړو، او یا الله تعالی متکامل ایمان او کامل صحت راکړي. یا الله چاته محتاج مکه، یا الله ظالمانو نه موسط، یا الله پخپل مظالمان مکه. یا الله زمو بچی نه کمل کې، یا الله مت هدایت وکي، زمو بچیو ته هدایت وکي. یا الله تعالی په عالم اسلام باندې رحم وکي، مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. یا الله چا بیماران دي ته شفای کامله ورکي، څوک قرضداري دي قرض نه اخلاص کې، څوک بیا اولاد دي نه کو صالح اولاد ورکي، او د چا څو روزګار نشته یا الله د حلال روزګار ورته ورکي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.